د ځنګلاتو محکمې په ملکنډ ضلع کې د 15 لکه ونو بوټو کرلو په منصوبه لاس پورې کړو. په 4 هکټیر نظرۍ کې 15 لکه ونې بوټي کرلي کیږي چې پکې چینار، توت، توره بیکاڼه، لاچي، نختر او د سپیدې بوټي شامل دي، کوم چې به راتلونکي کال کې د ځمکو مالکانو ته مفت ورکولی شي. د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کروندې د عمل کې د لاکډاون نه متاثره ګڼ شمېر مزدوران هم په روزګار شوي دي، د کومې په برکت چې د مزدورانو ستونزې تر ډېره حده کمې شوي دي. د لاکډاون د وجې نه ټول بازارونه بندي، کاروبارونه بندي. موږ دلته د خواوشا علاقو نه راځو او دلته موږ کار کوو او تقریبا 40-50 کسان دلته روزانه راځي او دلته مزدوري کوي او خپل وخت پکې پاس کوي. موږ د حکومت او د پاریس ډپارټمنټ په دې باندې شکریا ادا کوو چې دا غریب خلکو دوی سره چې نو د وخت د تیرولو څه قسم څه پیسې بنا راتلې نو خدای دې ته دلته مزدوري میلاو شو په کو کمه ده کو زیاته د خود دې خپل دغه پی روان نه کله چې لاکډاون شروع شوه دی نو زموږ سره د مزدوران چې دي مخکې به په بازارونو کې د خلکو دکاندارانو سره کارونه کول. اوس دوی د لاکډاون مسلسل روزانه دلته راځي او دوی کار روان شوی دی. دوی ته مطلب چې روزانه اجرت دیاړی باندې دوی زموږ سره کار کوي او ډېر زیات خوشحاله دي. هسې خو د ونو بوټو کرونده د ژوندي قانونو عکاسي کوي، د کومې په کومک چې د ماحول حفاظت یقیني کیدی شي. د حکومت د دې قدم سره د ملکنډ ضلع ګڼ شمېر غرونه او شاړې مایرې د ځنګلاتو عکس وړاندې کوي، کوم چې د لوی ترقۍ ځلنده مثال دی. د سیمې خلکو غوښتنه کړې چې د کروندې د عمل دی د لاکډاون په دوران کې دوامدار وساتلی شي چې د ښه ماحول تیږه ایښودو سره د مزدورانو ستونزې هم کمی شي او د وطن شاړې مایرې په ګلدرو کې بدلی شي. عمران دریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکند.